أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة سلور حسیوا پاول عیسیٰ کی اثبات د توحید د اللہ رب العزت او آغا سلور بابونوا بیا دویم عیسیٰ کی اثبات د رسالت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آغا عیسیٰ هم سلور بابونوا بیا دریم عیسیٰ کی بیانو د جہاد فی سبیل اللہ تعالی او دا دریم عیسیٰ هم سلور بابونوا بیائی سلورم عیسیٰ شروع کړه پای کی بیانو د انفاق فی سبیل اللہ تعالی او دا عیسیٰ چی دا نو آغا هم سلور بابونوا اولنے باب شد دا دویم باب شروع اولنے باب شروع پائی کی اول ترغیب و انفاق تا بیا دعوت توحید و پاغی لس دلائلو اس ددی زینا لا اکراہ فی الدین دا ذکر کئی چی پا دین کی زور نشتا مناسبت د مخ کی سردا دے چې مخ کی مسئلہ د توحید د الله رب العزت بیان شوا نو دا مسئلہ بیان کئی چې خلق توحید معلوم کی او زدائی کی په زورا یو سړی مسلمانول نشي ترڅو چې داغه د زړه اسلام قبول کړي نه په زور اسلام دا چې دنو زکه صحیح نه دی چې تب یو سړی ظاهرا مرګره کې په خله به اقرارو کی او لکه بداغه کفر پروتی او اسلام خو هغه دی چې سړی د زړه نه قبول کی ایمان خو هغه دی چې د زړه نه ومني. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. باندې والا وای منګ ایمان راوړې ده الله وای وتوای چې تاسو ایمان نه دی راوړې بلکې تاسو وای چې منګ اسلام راوړې ده. صرف ظاهری ځانم د مسلمانانو سره یو شان کړي دي ولیم اسلام نه دی ایمان نه دی راوړې زکه چې ایمان تاسو زړونو ته نه دی دننه شوی او ایمان ویلې کیږي دې ته چې اقرار باللسان وتصدیق بالقلب چې کم ایمانیات دی په جبه بداغي اقرار کې او پړه کې بداغي تصدیق کې چې یو سړی په جبه اقرار وکي او وړه کې تصدیق نه مومن نه. قرآن کې الله پاک وایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعض د خلکو ناغه دي چې هغه په خلی باندې وای چې منګ ایمان راوړی دی په الله او په ورځ د آخرت باندې خدای باوجود وما هم بمؤمنین د مؤمنان ندي اقرار کوي
خو بیا مؤمنان نه دي. ولې مؤمنان نه دي؟ ځکه چې د دوی د ایمان د زړه نه دی، دا صرف په خولې باندې وایي. نو مسله بیان کوي چې خلق مطمئن شي، وی منی د زړه نه تسلیم کی. یا دویم دا ربط اداره چې مخکې ترغیب و انفاق تا، نو انفاقو کوي، مال اولګوي او جهادو کوي. د انفاق او د جهاد مطلب با د کافر د ظلم دفاعی، چې کافر داغه کمزوري شي او مسلمان سره ظلم نه کوي، زیاته نه کوي. د جهاد مقصد بدا نه چې یو کافر په زور مسلمان کا، ځکه چې لا اکراه فی الدین، په دین کې حضور شته نه، په عقیده کې زور نه. نو ته یو سړی په زور چې مسلمانې، نو دا څه پیدا نه کوي. نو جهاد د دې د پاره نه دی چې ته خلق په زور مسلمانان کې چې مسلمان شګینې سر د نوام. جهاد د دې د پاره دی چې کافر د مسلمان سره ظلم کوي، زیاته کوي، مسلمان د رب عبادت ته نه پریدي، نو تو سره وجنګېږه چې مسلمان داغه د ظلم نه خلاص. لا اکراه فی الدین. دلته سوال راځي چې الله پاک فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته پچا. حالان کې شریعت کې خو احکامات شتا. یو سړی دی چې هغه مسلمان دی او د زکات نه ورکوي، د مسلمان نشو، د مرتد شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مانعینو د زکات سره جنگ کړو. یو ځکه خلق سود کوي او نه پریدي، نو قرطبی لیکلی دی چې امام او بادشاہ له دا اختیار شته چې دای سره جنگو کې او وی وجني. دا شان یو سړی دی چې هغه غلاو کې، نو لاس به کټ کیږي. زناو کی نا وعده کړی دی، نو درو باندې بوال کیږي، وعده کړی دی رجم کیږي. و دا ټول اکراه نه دی، هغه دې ته غاړه نه دی په زور رانیولې. او دلته وایي چې زور پچا نشته. نو جواب یو اعمال دی او دویم عقیده ده. په اعمالو کې زور شتا. یو سړی مسلمان دی او د منځ نه کوي، نو دله سزا ورکولی شي. د الله نبی وایي چې مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها اذا بلغوا 10. بچو ته د منځونو وایي چې دی د 2 کالو وي، او وی وایي که منځ نه کوي کله چې لسو ته ورسي. زور شته پکې، وی وایي چې منځ نه کوي. دارنګي یو سړی دی چې هغه د شریعت بل حکم نه انکار کوي یا نه مني، سستی پکې کوي، نو تعزیرن اغله سزا شتا، پاغه زور شتا. په عقیده کې زور نشتا. سمانا یو سړی مسلمان نه دی، نو په زور مسلمانول نشي. چې مسلمان دی نو هغه به د اسلام احکامات پوره مني، کني مني نو زور په کولای شي. خو چې مسلمان نه دی نو هغه په زور نشي مسلمانوله. په دین کې زور نشتا، په ملت او په عقیده کې زور نشتا. په دې کې یو سړی په زور نشي مسلمانوله. د دیو جن قرطبی لیکلی دی الدین فی هذه الآیه المعتقد والملت. دین نه مراد په دې آیت کې عقیده ده او ملت ده. په عقیده او ملت کې چې یو سړی مسلمان نه دی نو ته په زور نشي مسلمانوله، زور په نشي کوله. دلیل سره رست را روان دي قد تبین الرشد من الغی. زور زکه نشته دی چې په تحقیق سره خخ کار شوی دا صحیح لاره چې دین اسلام دی، من الغی د کګی لارې نه چې کفر دی. اوس کفر هم خخ کاره دی او اسلام هم خکاره دی، در چا خپل خوخه ده. نو دا د هغه چا د پاره چې هغه کافری بی دینه نو ته په زور نشه مسلمانوله. دغه خبر امام راغب هم کوي
چې دلته دین په معنا د اعتقاد. علامه ابو بکر جساس رحمت الله علیه محکام القرآن کې وایي لا اکراه فی الدین، نشته د زور په دین کې، یعنی په زور مسلمانان ول په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، په تحقیق سره خخکار شوی دا الرشد صحیح لارا من الغی د کګینا. رشد اسلام، غی کفر. اسلام او کفر بالکل واضح دی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، فچا چې کفر وکړ په طاغوت باندې، ویؤمن بالله او ایمان راوړ په الله باندې، فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها، په تحقیق سره د منګولې ولګولې پاغي کړۍ مضبوطه باندې چې نشته د جداواله د هغې دپاره. طاغوت دا ټکی د دې څه مطلب دی؟ دا په قرآن عظیم کې تقریبا 8 کرته لفظ د طاغوت راغلی دی. د طاغوت په قرآن عظیم کې 3 معناګانې مستعملې دي. یو معنا د طاغوت حاکم غیر شرعی، هغه قاضی، هغه جج، هغه مشر چې هغه د شریعت خلاف فیصله کوي، رشوتونو باندې فیصله کوي، په نورو قوانینو فیصله کوي، شرعي قانون باندې فیصله نه کوي، دې ته طاغوت وایي. سوره نساء آیت نمبر 60 لګو ګورئ. سورۃ النساء آیت نمبر 60 شپیته. سپاره د 5. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. الله اکبر. الم تر الی الذین، آیت نګوري هغه کسانو ته یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، چې هغه دا ګمان کوي، ان دا دعوه کوي چې یقینا د ایمان راوړل دی پاغي چې نازل کړی شوی دی تا ته. وما انزل من قبلک، او پاغي باندې د ایمان دعوه کوي چې نازل شوی دی ستاسو نه پخوا. مخکنی منو دا منوي. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، غواړي هغه دا چې فیصله یوسي الی الطاغوت، طاغوت ته. نو دلته طاغوت څه شی دی؟ دین مراد چې دی نو هر هغه فیصله ده چې هغه د قرآن خلافي، د شریعت خلافي، هر هغه فیصله کوونکی قاضي دی، مشر دی چې داغه فیصله د قرآن سنت خلافي، دین مراد طاغوت دی. الله الله. ډیر مؤمنان داسې دي چې د دې اړو ضرورت نه راته نورو خبرو ته، چې راغلی وي او مفتی لتلی وي، عالم لتلی وي چې جی د قرآن او د سنت په رڼا کې زمونږ فیصله وکړه، په یو ځل به د دوی فیصله وشي، په 10 منټه کې. په کلونو کلونو کیسونه چلو، فیصلې خپلې کوو او هغه مونه شي. تاریخ بدل شو، را بدل شو، نن دا نشته او نن هغه نشته، او کلونه تیر شي، د 10 روپو شي نو لاک به پې ولګې او تا ته به یا میلاو شي یا به لاړ شي. د مسلمان شان دا دی چې دا به فیصله د الله په شریعت او د الله په قانون کې. په دې آیت علماء لیکلي دي
دا هغه وخت کې نازلو چې یو منافق و منافق مسلمان خدا سے نه کوي د یو يهودي سره جګړه رااله پس مسله باندې اختلاف راغی نو دوی دواړه رالل دا يهودي ورته وی چې بس راځي ستاسو په پیغمبر باندې فیصله کو چې هغه څه فیصله وکړه ماته به منظورې دواړه رالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ السلام چې فیصله واوریدا خبره واوریدا نو رسول الله سلام د دلایل په لحاظ د يهودي خبره مضبوطه و نو هغه فیصله وکړه چې دا د حق دی نو دا منافق ورته وای چلته نراوتل و ير رازا یو بل کس دی غلزو د خیالو چې یره هغه سخت سړی دی لکه حضرت عمر یادو او د يهودو سخت مخالف دی او دشمن دی نو کې دی چې هغه د غصې د وجه نه د خلاف کې او مال دا شعرا کی نو هغه ته وای چې ګور رسول الله فیصله وکړه بیا سکو وینه بس ما دا نه خوخه دوا هغه راځي را چې توې نو الته بلار شو نو دواړه الته لاړل نو هغه يهودي د عمر رضی الله عنه خواته چې ورغه نو هغه ته وای چې نبی علیہ السلام فیصله زمونږه کړی دا زما په حق کې کړی دا خدا استاد دا مرګره وای چې راځه حضرت عمر لزنو استاد رالو استاد خو خرستا استاد انصاف چې ته څه فیصله کې حضرت عمر او ته وای خدای الله پیغمبر فیصله وکړه او دا په لارزا نو مال را لې ویاو وای خزه فیصله راځم کور تلار تور راواغستا او چراغ د منافق نه سرو او نوال ته تو غرزو وای دا د عمر فیصله ده ښا چې څوک د الله د حبیب د الله د رسول په فیصله نه خوشاليږي نو بس د عمر فیصله بیا دای سړی بوجو خلق خبر شو اغه لانجی جوړ کړي چې عمر خو زمنګ سړی مړکاو دا خو موږ سره دښمنی وکړه او موږ له بتاوان راکې موږ له بدیت راکې دا یاتو نرالل چې ته چې زما په الله ایمان دی نو بیا ولې د نبی علی السلام د فیصله په خلاف کې ته بیا چې د طاغوت ته فیصله وړي حاکم بل حاکم ته فیصله وړي په زمانہ کې د يهودو مشر کعب ابن اشرف کعب ابن اشرف چې ده کنه هغه ودا سه فیصله کوله چې چا به ول ډېر پیسې ورکړي نو بس داغه په حق کې بوا نو ډېر خلکو به ویل راځي په کعب ابن اشرف فیصله کو نو چې چا به ډېر مال ورکړي نو داغه په حق کې به فیصله وکړي دا طاغوت ده هر هغه قاضي فیصله کون کې چې داغه فیصله د قران حدیث خلافي دا طاغوت هغه کار قانون دی کده يهودو ده کده نسواراو ده کده انګريزانو ده کده ارشا ده کده کلی هغه جرګي مرګي کنا چې هغه د قران حدیث خلاف فیصله کوي هغه په کې داخلي فیصله به د قران حدیث موافقي دا یو دویم طاغوت ولیکيږي شیطان تم د ورپسې آیت کې وای والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت طاغوت شیطان دی او دارنګي طاغوت دریم معنا کل معبود باطل هر باطل معبود توای څه مطلب چې د الله نه ما سوا څومره معبودان دي دا طاغوت دي سورۃ النحل 36 شپږ دیر شاید کې بیا راځي ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله وی په هر امت کې موږ یو رسول لېګلو پدې چې د یو الله عبادت وکي او د غیر الله د عبادت نه ځان بچ کی هر معبود باطل طاغوت دی ابن کثیر لیکلی دی چې طاغوت دا څه شی دی طاغوت ته طاغوت زکوي چې لانه سبب الطغیان دا انسان کې سرکشي پیدا کوي او طاغوت نه مراد هغه معبود باطل دی چې هغه انسان کې طغیان او سرکشي راولي که کم انیکان خلق دی او اولیاء الله دی نو عبادت خدای سرکشی ده لیکن داغه فیصله هغه سرکشی نه ده دا قرآن حدیث پرانا کی
فمن یکفر بالطاغوت پس چا چې کفر وکړ په طاغوت باندې. طاغوت نه دلته مراد څه دي؟ زاد المسیر 15 اقوال نقل کړي دي. یو، طاغوت نه مراد شیطان. دویم قول، طاغوت نه مراد کاهن نجومی. دریم قول، طاغوت نه مراد ساحر. سلورم، طاغوت نه مراد بوتان. او پنځم، طاغوت نه مراد مردت اهل الكتاب، هغه سرکش اهل کتاب دی. او بیا قرطبی لیکلی دی چې قال الجوهری والطاغوت الکاهن والشیطان وكل راس فی الضلال. بس خبر اخلاص کړه. طاغوت چې دی نو دا کاهن ته وایي، نجومی ته وایي، هغه باندې بخپل حال نه معلومه. او دارنګ شیطان تم وای. نو شیطان دو قسمه، انسی او جنی دواړه. وکل راس فی الضلال، او هر د گمراهی مشر چې دی هغه طاغوت دی. نو د باندې به کفر کې د خلاف بکې. فمن یکفر بالطاغوت، فچا چې کفر وکړ په طاغوت باندې، ویؤمن بالله، او ایمان راوړ په الله باندې، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. په تحقیق سره د منګولې ولګولې پغې کړۍ مضبوطې باندې، لا انفصام لها، چې نشته د جدایي د هغې دپاره. فقد استمسك بالعروة الوثقى، چې په طاغوت کفر وکړو په یو الله ایمان راوړه، نو د توحید پغې مضبوطې کړۍ منګولې ولګولې، د اسلام پاغی مضبوطی کڑی منگولی ولا گولی. لن انفصام لها، چی نشتا دے جداوالی غید پارا. دا کڑی مپری دوانو دا ماتی گی نا، دا جدا کی گی نا، چی تتزان جدا نکی نو دا نختمی گی، جنت تا بدی رسی. واللہ سمیع علیم، اللہ دے وریدن کے او پوام. اللہ ولی الذین آمنو. اوس بیان کوي د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی. الله ولی الذین، الله دوست دی دغه کسانو امنو چې ایمان راوړی دی. یخرجهم من الظلمات الی النور، وباسي دی لره د تیارو نه رڼا ته. الله د مؤمنانو ملګری او دوست دی. الله غواړي چې د مؤمنان تیارو نه وځي رڼا ته لاړ شي. نو قرآن راولېږه. قرآن ته الله پاک 12 ځایه په قرآن عظیم کې نور ویلی دی. قرآن چې نه دی ویلی د انسان په تیارو کې پروت دی. قرآن ووایي نو د ده سترګې رڼا شي، د ته پته ولګي چې دا شی حلال دی او دا حرام دی، دا جایز دی او دا ناجایز دی، دا حق دی او دا باطل دی. قرآن نه دی ویلی نو هغه غریب پسه دی. د اسلام نه دی خبر، د دین نه دی خبر، نو هغه خو وایي مړه د اسلام چې دی نو دا خو بس دی کې سختی ده او دی کې دهشتګردي ده او په دې کې دا دی او په دې کې دا دی. او چې کله یې راوړي او معلوم شي ورته نو بیا به ورته پته ولګي چې په دنیا کې په ټولو کې بهترین دین اسلام دی. الله ولی الذین، الله دوست دی دای کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی. یخرجهم من الظلمات الی النور، وباسی الله پاک دی لرا د تیارو نه رڼا ته. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، هغه کسان چې کافران دي دوستان دي داغي الطاغوت شیطانان. دلته شیطان. یخرجونهم، وباسی دی لرا من النور الی الظلمات، درنا نه تیارو ته. شیطان غواړي چې تا تیار ته بوزي، رڼا نه دې بېغمه کی، دین ته دې نه پرېږدي، صحیح فیصلې ته دې نه پرېږدي. اولئک دغه کسان اصحاب النار، خاوندان د اور دي. هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشئ. اول ته وګورئ. لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په عقیده کې، نشته دی زور په مسلمانولو کې. داسې معنو کې اشکال ختم. قد تبین الرشد من الغی، په تحقیق سره ښکاره شوې ده سملار د کږې لارې نه، یعنې دین اسلام د کفر نه. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، فچا چې کفر وکړه په طاغوت باندې او ایمان یې راوړه په الله باندې، فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها،
په تحقیق سره د منګولې ولګولې په هغې کړۍ مضبوطې باندې چې نشته دی جداوالی د هغې دپاره والله سمیع علیم الله دی اورېدونکی او پوه الله ولی الذین الله دوست دی دغې کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی یخرجهم من الظلمات الى النور وباسي دی د تیارو نه رڼا ته والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اولیاؤهم الطاغوت دوستان د هغې شیطانان دي یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسي دی لره د رڼا نه تیارو ته اولئک دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کا زمونږ د ټولو تقصیرات معاف کا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړه څومره مسلمانان چې بیماران دي الله ټولو مریضانو ته صحت کامل عاجل ورکړه پریشان الله را پریشانونه خلاص کا د چا مشکلات الله مشکلات ختم کا قرضداران قرضونو نه خلاص کا الله بې اولاده ته نیک عمل اولاد ورکه الله د چا دشمنۍ ولا ختم کا او په ورورولۍ یې بدلې کا الله ته زمونږ د ټولو نه رضا شه الله شرعي حاجتونه پوره کا مشکلات او پریشانۍ ختم کا همیشه د خپل دین خدمت توفیق موږ ته راکړه او تی قبول کا الله څومره مسلمانان چې ژوندي دي اتفاق او اتحاد نصیب کړي څومره وفات شوي دي الله د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي د تواب استاد دپاره دعا وکړي چې الله ورته بخښنه وکړي او الله یې وارثانو له صبر جمیل ورکړي او الله ول هغه جهان ښایسته کړي څومره مسلمانان چې نور وفات دي مشران کشران نارینه زنانه علما او عوام الله د ټولو ته بخښنه وکړي او الله د ټولو له هغه جهان ښایسته کړي څومره ژوندي دي الله د ټولو ته په خپل دین صبر او استقامت نصیب کړي باران دپاره دعا وکړي چې الله د رحمت باران وکړي اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وصلى الله تعالى